ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم وهم ظاهرون على الناس فقيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم في بيت المقدس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او تقریبا چې نن به په ټول پاکستان کې سوا د بعضې خطباونا اکثریت خطبا به انشاءالله نن په دې موضوع باندې خبره کوي چې په امت باندې یو ډېر سخت وخت راغلی دی او هغه سخت وخت دا دی چې د مسلمانانو کم قبله اول ده چې هغې ته مسجد اقصی او بیت المقدس وایي چې هغه د یهودی استعمار او د اسرائیل په تسلط کې راغلی دی او په غزه کې او په فلسطین کې د دې اسرائیلو د دې امریکنیانو او د دې ظالمانو د بدمعشانو د لاسه 55,000 مسلمانان هغه شهیدان شوي دي. په غزه کې او په فلسطین کې چې څومره آبادي ده نو د هغې تقریبا 70% آبادي هغه ملیامټ شوې ده او هغه کورونه ورانې شوي دي. د هغې سره سره ورځ په ورځ باندې د یهودیانو قبضه ده، بېدخلي ده او تاسو وکتل چې د دې زمانې د ټول نه غټ فرعون او غټ ابو جهل او غټ منافق د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره وکړله چې په غزه کې او په فلسطین کې چې څومره مسلمانان دي نو هغوی دي د خپل ابایي وطن پرېږدي. د دې نه بله غټه د بېغیرتۍ خبره نشي کېدلی چې یو طرف ته یو سړی د انساني حقوقو آواز کوي او د هیومن رایټس آوازونه کوي او ځان ته د دنیا سیولایزډ او ډېر مهذب خلک وایي او بل طرف ته وایي چې د غزې نه دی مسلمانان وځي او هغوی د مصر ته لاړ شي، صحرایي سینا ته دې لاړ شي او عرب دې په خپلو ځمکو کې ځان نه آباد کي. یعنې دا د حیوانیت او د درندتوب هغه انتها ده. اگر چې اوس هم په دې زمانه کې داسې په دې مسلمانانو کې شته چې هغه دې صدر صاحب ته او دې خبرو ته په ښه نظر باندې ګوري وایي دا ټیک وایي او کم خلک چې هغه قابض دي چې د اسرائیل په شکل کې راغلي دي او هغوی په غزه باندې حمله کړې ده. د دې تاریخ چې سړی کله وګوري نو دا د نن نه تقریبا 115 کاله وړاندې 1917 چې موږ کله والو کله چې د عثماني خلافت سقوط کله کېدو 1917 کې صرف او صرف 2% یهود په دې ځای کې آبادو 2%.
یعنی چې 1917 کې په دې غزه کې په فلسطین کې صرف په سلو کې 2 يهوديانو. نن د هغې يهوديانو داوی آبادی دومره زیاته شوله چې هغه د 80% نه زیاته واغوښتله. 80% نه تقریبا 78 یا 77% هغوی راولګېدلو. دا د غزې د ځمکې د مسلمانانو نه په زور باندې واغستله. اگر چې زمونږ ډېر مسلمانان نن د هغې لګیا دي صفایه نه کوي، وایي دا پې دې مسلمانان د ځمکې خرڅې کړي دي. نه دي خرڅې کړي پې، خو بنیادي طور باندې پرون د تنظیم اسلامی چې کوم د شبان المسلمین کم صدر دی، هغه په دې قومي کانفرنس کې خبره کړې وه چې یو پلار دی او یو بچی دی، او دا ټول دنیا د پلار او د بچي ورانه کړله، او ټول امت ته او ټول دنیا ته دروغ ویل. یو اسرائیل دی او بل امریکا ده. وای دا پته نه لګي چې پلار اسرائیل دی بچی امریکا ده، او کنه امریکا پلار دی اسرائیل بچی دی، دا پته نه لګي. خدا 2 کسان راولګېدل او د ټولو دنیا ته دروغ ویلو، او خلک په دې دروغ باندې مطمئن کړل. او بیا زمونږ په دې وطن کې هم داسې ډېر خلک شته نام نهاد مسلمانان د خولې مسلمانان ځان ته وایي، او ځان ته زمونږ نه مسلمانان وایي. هغه دا زیاتې د غزې والا کړی دی او د حماس والا کړی دی، مجاهدینو دا زیاتې کړی دی. ولې وایي د مچو ګګ لګوتې وړلې، او ولې زیاتې کو دا خودي حمله وکړله پارامون لکې ناستل. مطلب زمنګ پشان د منافقت جن به تیرولې کنه، دا خنس بن شریق پشان او د عبد الله ابن ابي پشان دي منافقانو پشان غټي غټي ګری به پرېخه وي او برابر بس پټکی مټکی بیواله وي، سپینې جامې به او تسبیح په پلاس کې، بس منافقت جن به تیرولې زمنګ پشان نه. جناغه د غزې خلک زما او ستا پشان منافقان نه دي، مسلمانان دي. د هغې باره کې به تا ته حدیث وایم، او د حدیث پرانا کې بیا ما ته خپل ایمان ته نن ګورو چې ما ته د ایمان په کومه پیمانه په کوم معیار باندې پراته یو. هسې سرې کونډۍ په دې جماعتونو کې اړو که نه، زموږ ایمان او اسلام شته. په دې بنیاد باندې تاسو وکتل چې رمضان په دوران کې ځکه دا خو تقریبا 7 اکتوبر 2023 او 7 اکتوبر 2024 او بیا بسې اکتوبر نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ او دا اپریل تقریبا د دې خو یو نیم کال نه زیات وشو. یو نیم کال نه زیات دې جنگ یو نیم کال نه تقریبا داسه وشولې 17-18 میاشتې د جنگ وشولې 17-18 میاشتې. خو دې رمضان په دې میاشت کې داسې وشوله چې امریکا کې چې کله الیکشن او دا منافق اعظم ډونلډ ټرمپ چې کله راتلو، موږ د پاکستان کې ډېر خلک ورته خوشاله ویل دا ډېر روان دی او دا ډېر ښه سړی دی. موږ ویل دا ښه سړی په دې کې نشته دی، ښه سړی د کوم ځای نه پکې راځي. د بد لیوه د بد خنزیر بچو کې خو بد د کم ځنې. خدا بعضې سادهګان مسلمانانو هغه ویل نه دا ښه سړی دی راغی، او هغه چې کله راغی نو دې ته ستم هم وي چې دا بوز د غزې دا جنګ به مو رکاو کړي او دا جنګ هم نه خوښوي او امن پسند دی. نو هغه چې کله راغی نو هغه اسرائیل په شا باندې وډبول. نو په ظاهر کې به د رمضان کې د دې غزه والا د دې حماس د مجاهدینو او د دې اسرائیل په منځ کې داسې سیز فایر هم وشو، د قیدیانو تبادله هم په دې کې وشوله چې را بس جنګ موږ نه کوو، قیدیان به یو بل له ورکو، بس خبره ختمه وو. او ځای په ځای باندې پکې جلسې جلوسونه هم وشول، خلک هم پکې راووتل. خو تاسو وکتل چې د اختر په شپه باندې سره د دې نه چې معاهده هم کړې وه، قیدیان هم یو بل له ورکړل، او د اختر په شپه باندې هغوی راولګېدل او بیا یې په غزه باندې بمباري وکړله. او هغه بمباري داسې بمباري د هغې نه مسلسل داسې بمباریان یې وکړلې چې د هغې مثال په دنیا کې نظیر څوک نشي پیش کولی. او یو 3-4 ورځې وړاندې به تاسو یو بمباري لیدلې وه چې هغه په میډیا باندې رالاله چې دومره شدت سره هغه بمباري وشوله، داسې بمبنګ وشو چې کله بم را پرېوتو د دې بلډینګونو نه او د دې کورونو انسانانو چت کړل او داسې تقریبا 100 فوټو 200 فوټو چت کړل، بیا د ځمکې ته راوغورځېدل. موږ صرف تماشا وکړله، موږ بس شعر هم کړل، لایک هم پې ولګو جاره بس غزه کې جنګ روان دی. دا وشوله. لہذا په دې حملو کې تیزي راغلله. موږ خو د یو کال د جهاد او د اسرائیلي مصنوعات د بایکاټ خبرې کولې لګیاو. اوس خو خبره داسې فیصله کن صورتحال اختیار کو چې بل یو اپشن زمونږ سره نشته دی. په دې وجه باندې زه تاسو سره پرونی روز رودات به وایم، مجلس اتحاد امت پاکستان چې په دې کې د پاکستان چې څومره مذهبي جماعتونه دي، داسې تنظیم نه دی باضابطه طور باندې چې څه فرقه ده،
خو د حالاتو په نزاکت باندې د پاکستان کې څومره دینی جماعتونه دي. یو خو زمونږ سیاسي لیډرشپ دی که نه، نو که په دې سیاسي لیډرشپ باندې په تاسو کې مختلف پارټو والا خلک ناست دي، یو کس پسې پاسه کې په دې جماعت کې زمونږ سیاسي لیډرشپ په غزه کې مخلص دی، زه به درې انعام درکړم. څوک دي؟ هسې زنده‌باد منده‌باد چغې به وهئ تاسو. لیکن یو سیاسي لیډر زید عمر بکر ایکس وائی زیډ څوک هم چې دی د غزې په صورتحال باندې خاموش دي، د هغوی نه خو زموږ توقع نشته دی. که دا هره پارټي ده، که دا په پاکستان کې ده او که دا په نور اسلامي ممالکو کې دي. خو ظاهره خبره ده چې په دې حالاتو کې موږ به خپل مذهبي لیډرشپ باندې په دیني جماعتونو موږ به اعتماد وکړو. او دغه زموږ مشران دي، موږ ته مخکې مشران ویل، اوس یې ورته مشران وایو، بیا به ورته مشران وایو. اگر چې تاسو عامو خلکو منافقت ډېر زیات دی، کله چې داسې د دنیا وخت راځي ستاسو لیډران یې وي، او چې کله سخت راځي بیا لیډران ستاسو بدلیږي. خو زموږ خو دغه یو لیډران دي بس، مذهبي لیډران. او دا خبره هم کول کر کو به بانګې دوه هلې کوو. نو په دې حالاتو کې موږ هغوی ته ګورو. هغوی راولګېدلو پرون پاک چین فرینډشپ سنټر اسلام آباد کې د مجلس اتحاد امت پاکستان د دې زیر اهتمام یو کانفرنس شو چې هغې ته وایي فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. په دې نوم باندې یو پروګرام وشو، فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. قومي کانفرنس شو. ټول مذهبي جماعتونه، کدا هر یو مذهبي جماعت دی د هر فقه سره تعلق دی، کدا دیوبندیان دي، کدا بریلیان دي، کدا اهل حدیث دي، او کدا نور څومره چې دلته کې د فقه مالکان دي، ټول خلک په هغې کې شریک وو چې دا په اصل کې د اسلام ترجمانان دي. او هغوی یو متفقه اعلامیه جاری کړله، یو څو خبرې پکې وکړلې. د ټول نه غټه خبره په هغې کې دا وه، مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب هغه دا یو فتوی جاری کړله، او د هغې سره تقی عثماني صاحب هم پاسېدو، هغه هم دا فتوی جاری کړله چې په دې حالاتو کې چې په غزه کې قتل عام وشو، جبرن بېدخلي وشوله، د هغوی په ځمکو باندې، د هغوی په جدادونو باندې اسرائیل قبضې واچولې، په ټول مسلم امه باندې او په مسلمانانو حکمرانانو باندې، په مسلم افواج باندې، کم چې په دې دنیا کې 50 اسلامي ملکونه دي. د 57 اسلامي ملکونو چې کم صدور دي، کم وزرای اعظمان دي، او د دې چې کم مسلح افواج دي، په دې مسلح افواجو باندې، او دارنګې کم چې زمونږ مسلمانان حکمرانان دي، چې زمونږ د پاکستان مشر شهباز شریف صاحب دی، پکې وزیر اعظم پاکستان دی. داسې قسمه خلک هم سټیک هولډرز دي، نو په هغې باندې جهاد فرض شو. فرض او په دې فرض کې هغه یو اصطلاح ویلې ده، نو کم خلک چې پرې نه پوهېږي، نو زه تاسو پوهېږم په هغې باندې. ځکه نن هم د فیسبوک دانشوران ناست دي، دې په خلاف باندې پوسټونه کوي او خپل غیظ و غضب وباسي. سیکولر خلک دي، لیبرل خلک دي، قوم پرست خلک دي. صفا صفا خبرې کوم. نن د پښتو په نوم چې کم خلک راجمع شوي دي، ځان ته پښتانه وایي، او کم خلک چې سیکولر دي، چې د هغوی څه عقیده نشته دی، څه دین یې نشته دی، یا لیبرل خلک دی مدر پدر آزاد، چې هغوی د چا پابندیان یې نه مني. دا د 8 مارچ پیداوار چې ورته ویلی کېږي، کم چې د 8 مارچ کله راشي، نو د هغوی شپې بیا په فوټپاتونو باندې کېږي، په ټولو کې شپې کوي. معراجي صاحب میری مرضی والا خلکو هغه خو بیا مخالفت شروع کړی دی. هغوی یو اواز وکړو، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثماني صاحب، کوم چې زموږ مشران دي، او دا ټول مذهبي جماعتونو په هغې کې ناسو. او که ته نه منې نو بیا ځان ته اور واچوه، بس ته مه منه، او ستا منلو ته ضرورت نشته دی، او نه پتا باندې موږ منو. البته که جنگ کولی شي، بیا سم جنگ د خلکو سره وکړه، نکاح پې مه تړه، مونځ پسې مه کوه، جنازه پسې مه کوه، امام ورته مه وایه. او بیا د دې څنګه چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي که نه، چې یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا. اوځئ تاسو که تاسو طاقت وي چې موږ د دنیا نه وځو، اوځئ تاسو دله به راځئ، دلته به را تندی لګئ، دا ستا مشران دي. ټیک د ووټ په دوران کې خو تا ته نه دی در یاد، هغه ته خو ته ورته کله منافق یې او کله ورته څه ورته وایه، خو په دې دور کې ستاسو بل اپشن نشته دی، دا ستا مشران دي، دا به ستا لیډرشپ کې قیادت به دی کوي. د جهاد جذبه به هم دا ستا په ذهن کې اچوي، د جهاد علم به دا خلک اوچتوي، د دې په قیادت کې به جهاد هم کوي. بهر تقدیر هغوی دا آواز وکړو چې په دې وخت کې په دې 57 اسلامي ملکونو باندې د دې په دې مشرانو باندې په فوجانو باندې جهاد فرض شو. څنګه فرض شو؟ نه اصطلاح د الاقرب فالاقرب، د اصطلاح ده کا دا کوم خلک چې نه پوهېږي، هغې چا لیکلو العقرب فالعقرب، عقرب لړم ته وایي، عقرب نه دی. الاقرب فالاقرب، اقرب نږدې ته وایي،
کم چې نیرست ملکونه دي، کم چې غزې ته ډېر نږدې دي، لکه غزې ته نږدې اردن دی، غزه ته نږدې مصر دی، ایجپت دی، هلته لبنان دی، هلته شام دی، هغه ځای کې عراق دی. دا کوم علاقې چې دې ته ویل کېږي اقرب د نږدې دي ورسره، چا سره چې د هغه څلور طرف ته جغرافیه لګېدلې ده، حدود 40 ورسره ده. یعنې کوم چې زمونږ عرب ملکونه دي شهزادګان دي، او چا چې د شهزادګانو په شان ژوند چا تېر کړو په دې جنسیانو کې، په د غټو غټو ګاډو کې، او په غټو غټو جازونو کې، او په ارامدې هوټلو کې، او په ارامدې کمرو کې شپې کولې، هغه خلک یادوي چې په تاسو باندې جهاد فرض شو. او زه دا خبره تاسو ته کومه، ګوره یاد ساتئ، موږ د خپل وطن ته ډېر کمزورې نظر کوو، ځکه چې موږ خو اصل کې د سیاسي لیډرانو بندیګان یو که نه. بنیادي طور باندې زموږ په د پاکستان کې چې څومره خلک دی، موږ د خپل سیاسي لیډرانو غلامان یو. موږ ته چې هغه سیاسي لیډر څومره دروغ وي موږ هغه منو. حالانکه دا خبره زه تاسو ته په ریکارډ باندې کومه چې په دې زمانه کې دا 2025 دی، د ټولو زیات علمي ادارې دا په پاکستان کې، دا په سعودي عرب کې نه دي، ګورئ دا په بنگلادیش کې نه دي، دا په دوبۍ کې نه دي، دا په دې هندوستان سب کانټیننټ بر صغیر چې ورته ویل کېږي. هندوستان او پاکستان په دې کې څومره دینی مدارس دي، په دې کې څومره علما دي، په دې کې څومره طلبا دي، په دې کې څومره مذهبي ادارې دي، دومره په یو دنیا کې نشته دی. دا خلک بنیادي د اسلام نمایندګان دي. ګورئ دې خبر ځان پوهول غواړي، در تعصب چشمې به لرې کوو. نن به خپل ځان هم پوهه کوو، خپل ملګري به هم پوهه کوو. هغه سعودي عرب والا زمونږ ورونه دي، بنګالیان زمونږ ورونه دي، دوبۍ والا زمونږ ورونه دي، مصریان زمونږ ورونه دي. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر، موږ ټول مسلمانان ورونه یو. حکم یعنی د دین دا ما او تا چې ته ټیکهداري وایو که نه، څه وخت کې شام داسې شام دا علاقه چې ونو دا د علم مرکز و، دا کوفه د علم مرکز پاتې شوی دی، بغداد د علم مرکز پاتې شوی دی، خراسان پاتې شوی دی. په دې زمانه کې بر صغیر پاک و هند د علم مرکز دی. دوی دا خبره وکړله چې الاقرب فالاقرب، چې څوک نږدې دي. جهاد فلسفه هم دا ده چې کله په یو ځای باندې ظلم راشي، ظلم دغه ظلم مخنیوی مسلمانان کوي. څنګه به کوي؟ کم خلک چې بالفرض دا جماعت دی او دا علاقه ده، دلته چا ظلم کو او دې خلکو د هغې مخنیوی کولی شو، نو په هغې خلکو جهاد فرض نه دی، ځکه دی کولی شي. خو که دې خلکو نشو کولی، نو بیا به هغه نږدې خلک دا هغه کم کلی ورته وایي انور آباد دی او قاضي آباد دی، نو په دې خلکو به جهاد بیا فرض شي. که دې د هغې دفاع کولی شول، نو بلامبټ ته به خبره نه وځي. خو چې که نشو کولی، دا دایره به وځي. غزه مسلمانان د هر طرف نه محصور دي، د غزې مسلمانان د هر طرف نه محصور دي، هر طرف نه، لہذا هغوی مقابله نشي کولی. نو اقرب فالاقرب دې ته ویل کېږي چې دا کوم ګاونډي هیوادونه دي او ګاونډي ملکونه دي، نو دوی به اوس جهاد بیړه به دې اوچته کړي. که دوی یوازې کار کولی شو، نو په دې امت باندې بیا فرض کفایي دی. خو که دغه خلک ورته نه ټینګېدلو، ظاهره خبر د نشي ټینګېدی ورته، نه خو ایمان شته، نه هغه ټکنالوژي شته دی، نه زمونږ هغه جذبې جهاد ده. په دې وجه باندې چې دوی کله مقابله شروع کړله او دوی نه شو کولی، نو بیا به خبره پاکستان ته هم راځي او سعودي عرب ته هم رارسي او هندوستان ته هم راځي. لہذا عملا به ګورې موږ ځان جهاد ته تیارو چې د بیت المقدس د حفاظت دپاره، د مسجد اقصی د حفاظت دپاره، چې کله هم د اقرب فالاقرب د دې قانون زیر او دې اصول زیر اثر د دې متعلق چې کله پاکستان ته خبر راتلو، نو موږ به جهاد ته ځان تیارو. په فلحال موږ به خپل حکمرانانو ته وایو چې په تاسو جهاد فرض دی. بالفرض که دې خلکو دا جهاد ونه کو، دا مسلمانانو حکمرانان پرون په دې قومي کانفرنس کې مشتاق احمد خان صاحب یو خبره کړې وه، ډېره زیاته قیمتي خبره یې کړې وه. او زه تپوس کوم چې دا 50 اسلامي ملکونه، دا 50 اسلامي حکومتونه دي، او که دا 50 د امریکې چونۍ دي چېرته، نو حقیقت هم دا دی دا 50 د امریکې چونۍ دي. چونۍ د هغوی بنیادي طور باندې د هغوی یو قسم دا مورچې دي. که دا د امریکایانو مورچې نه وې، دا د امریکایانو چونۍ نه وې، یو غیرتي و پاسېدلی وی که نو چې څنګه په غزه کې زما مسلمانانو قتلیږي. موږ خو له هغې له نور دلایل وله پیش کوو چې نه ظلم د غزې والا کړی دی. په دې وجه باندې د دې مجلس اتحاد امت پاکستان د دې زیر انتظام چې کوم قومي کانفرنس و، د هغې کوم اعلامیه وه فلسطین اور امت مسلمه کې ذمہ داري په موضوع باندې هغوی دا اعلان وکړو. لہٰذا موږ ټول مسلمانان د پاکستان، موږ د هغوی کارکنان یو، موږ د دې فتوی تایید کوو او موږ دقه وایو چې دغه زموږ هم فتوا ده چې ټول پاکستان علما کرامو فتوا ولګوله. زما او ستا په شانې خلکو د شاخۍ تاخۍ هېڅ حق نه جوړېږي چې ما او تا اوس کینو او د جهاد دا مسله موږ اوس متنازع وګرځو. ګرې البته په دې اړ کې به د عبدالله ابن ابی ابن سلول بچي راپاسېږي. تاسو به ګورئ بېګا راپاسېدلی دي،
شکل به د مولای، ویخته به د مولای، ګیره به د مولای، پټکې به د مولای، کونډې به د مولای، جامې به د مولای. لکه د مصر د غدارانو په شان کوم چې د سیسی بچیو. په مصر کې یو مفتی اعظم را پاسېدلی دی، دا جهاد نه دی. داسې غداران دا د میر جعفر او میر صادق په شان او داسې د عبدالله ابن ابی په شان خلک 1400 سال تاریخ کې راغلي، نو دلته هم کېدی شي په دې پاکستان کې هم پاسېږي، په سعودي کې هم پاسېږي، په مصر کې هم پاسېږي. دا خلک د امت غداران دي. ګوره دې خلکو له بل نه ورکو، دا غداران به را پاسېږي. دا د نستوني ماران منځونه هم ښایسته ښایسته، روژې به هم نیسي، تقوا هم پکې تا ته په ظاهر کې ښکاره کېږي، خو دا غداران دي بنیادي طور باندې. دا غدارو په ځای باندې پرېږدو. د دې غدارانو سره ما ته خپل تعلق ختمو، د دې غدارانو باندې به سلام هم ناچو، د دې غدارانو د سلام جواب هم نه ورکو. دا د امت غداران دي. اگر که ما ته غټ غټ مولیان ښکاره کېږي، دا فنډډ خلک دی، فنډډ دي ته باقاعده اسرائیل فنډونه کوي، دې ته پیسې میلاویږي او دا د جهاد کاست نقصان رسول غواړي. اصل کې قسمه قسم مرکب احادیث برا پیدا کی، ضعیف احادیث سهاره به اخلي او یا به د قرآن د آیتونو یو قسم غلط تشریح خلکو ته کوي چې نه ګوره دا صورتحال ټیک نه دی، دا داسې او دا داسې ده. کله چې جمهور امت د پاکستان او د ټول دنیا مسلمانانو عرب ملکونو کې خلکو فتوا ورکوي، یوازې پاکستان نه دی، لهذا داسې قسمه اقلیت والا خلکو فتوا له به اعتبار نه. زمونږ هم دغه فتوا دغه زمونږ تایید دی او دې فتوی ته زمونږ تایید حاصل دی. یو خبره. دویم خبره کړې وه چې نن چې کومه ورځ ده د جمعې دا ورځ نو دا به موږ د یوم مظلومین و محصورین فلسطین به نوم مناوهو. یوم مظلومین و محصورین فلسطین. نو زمونږ هم دغه خبره ده کوم چې پرون په اسلام آباد کې د ټول پاکستان علماء کرامو دا خبره کړې وه، زمونږ هم دغه خبره ده. نن زمونږ ورځ یوم مظلومین و محصورین فلسطین ده. د هغوی سمنګې ساري یکجهتي کوو. په دې وجه باندې په ټول پاکستان کې مذهبي جماعتونو دا اعلان کړی دی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې چې منځونه کله وځئ راوځئ، هر ښار ته راوځئ، هر چوک چوراهې ته راوځئ او تاسو په هغه ځای کې احتجاج وکئ. دا ستاسو حق دی. راپاڅېږئ، د اسرائیل خلاف اواز اوچت کئ چې ټول دنیا یو موټی شي، هغوی ته پته ولګي چې د غزې په شا ټول امت ولاړ دی. او دا 50 اسلامي ملکونه چې دا د امریکایانو چونۍ دي، مورچې دي، چې دې غدارانو ته هم پته ولګي چې امت زما او ستاسو نه دی ولاړ، دا د علماء کرامو په شا باندې ولاړ دی، دا د امت د فقهاو مجتهدینو په شا باندې ولاړ دی، دا د میر جعفر او میر صادق او د دې غدارانو په شا نه دی ولاړ، چې دا پیغام هغوی ته میلاو شي. او د عبدالله ابن ابی ابن سلول او د اخنس ابن شریق په شانې د ده چې کوم نسل او کوم بچي د هغوی ته هم دا پیغام میلاو شي چې امت زما او ستا په شا نه دی ولاړ. په بلامبټ کې ان شاء الله د مانځه نه پس به هغه تیمرګري پورې وځي، چې نن موږ دې له ورځو باسو. درېیمه خبره دا ده چې فلسطین ان کی بحالی کے لیے فوری فنڈ کا قیام د اوسه پورې موږ چندې ورکړي الحمدلله. دې جماعت کې هم چندې شوي دي، اختر مانځه کې موږ اعلان کړی، بلکې دا مسلسل 2 کاله او د الحمدلله پاکستان کې مختلفو مؤسسې دي، دینی جماعتونه دي، سیاسي خلکو، عامو خلکو، یوازې دینی جماعتونه نه، الحمدلله هغوی فلسطین په فنډ کې خپل کانټریبیوشن کړی دی. د غزې یو ملګري سره زما په دې واتس اپ باندې خبرې اترې کېدلې، ما ته پرون یو لیست راولېږو، لیست ما په خپل سټیټس باندې لګولی مو چې هغه د الوګانو او د پیازو د دالو د وریجو د غوړو ریټونه ما ته رالیږلي چې نن موږ په خان یونس کې ویل موږ یو، خان یونس کې موږ یو، پاکې موږ محصور یو. ویل چې زمونږ کوم صورتحال دی دلته کې چې دا الو او دا ټماټر اغستل، یعنی 1 کیلو ټماټر اغستل دومره ګران دي لکه سړی چې ځان له چېرته 8 کیلو تروړه د وریجو چېرته اخلي، دومره ګران شوي دي. ولې وجه دا ده یو خو مسلسل بې دخلي د مسلسل قبضې لګي د یهودیانو د طرف نه. په دې وجه باندې تاجرانو سره یا پیسه نشته دی، که پیسه اوس شته نو هلته سپلایي نه کېږي. ظاهره خبره ده چې کله یو ډیمانډ دی بله سپلایي دی، ډیمانډ چې کله زیات شي او سپلایي کله زیات په بازار کې. تاسو ګورئ دا رسن ټماټر چې کله تیمرګرې ته راشي که نه نو په دې وخت کې دا سپلایي ډېره زیاته شي، سپلایي چې کله ډېره زیاته شي نو هر شی ارزانې ټماټر بیا بالکل د اوبو په ریټ باندې بس ځان له راوړه په کریټونو باندې خلک راوړي. خو چې کله ډیمانډ زیات وي سپلایي کله کمه شي نو تاسو ګورئ په تیمرګر کې تاسو په 450-500 روپۍ باندې کیلو ټماټر اخیستي. دغه صورتحال نن په غزه کې دی، هلته ډیمانډ زیات دی، خوړونکي زیات دي، سپلایي نشته دی. نن د ټماټرو ریټ او دارنګې د پیازو ریټ او د الوګانو ریټ هلته کې هغه د سرو زرو په ریټ باندې میلاویږي، د سرو زرو په ریټ. هغه خلک هغه شهزادګان د پیغمبرانو بچي او نوسي تاسو وکتل که نه
چې هغوی ځان سره خپل دیچکي میچکي او پتیلي متیلي نیولي پراتونه نیولي او ځای په ځای باندې هغوی خلکو نه خوراکونه راغونډوي او کله کله واپس ترې راځي نو خوراکو ته نه میلاو شوی. ابل ورځ ورکوټ ماشوم دی دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل وه. هغه د کور نه دیچکۍ میچکۍ اغوستی دی او روان دی تللی دی چې ما ته به چېرته به دې کې خوراک مراک میلاو شي. نو هغه چې کله لاړ شو واپس روان نو هغه لوښې دقسې الټه نیولی دی او د ډېر خفګان د لاسه په هغه د خندا څه بیماري غوندې لګې خاندي ایستا. څوک ورته ولې خاندي وایي جنګ دې څه نه میلاویږي. قسم په الله چې هغه ویډیو ته ما کم جړلي دي که زما د اوښکې ودرېدې نو چې دا ماشوم اوس په دې غریب نه پوهېږي زه وخاندم که زه وجاړم چل نه ورځي خلکو له چې موږ وجاړو که موږ وخاندو. ما او تا خو نن کینو که نه چې کمې ورجې وخورو. بریاني د نن په دې اخترو کې تاسو ګورئ که نه هوټل یو قسم بزنس راغلی دی پلاني هوټل کې خوراک دی پلاني کې خوراک دی پلاني کې خوراک دی او د اوسو پورې موږ د مکډونل او د KFC چې کوم مصنوعات دي هغې موږ بایکاټ ونه کړو. او خاص کر سواتیانو ته زه دا خبره کوم په سوات کې په دې کوم چې د قمبر د بایپاس دی په دقه ځای کې د مکډونل د KFC هلته برانچ کولاو شو. موږ ویل د سوات غیرتي خلک به راپاسېږي او د دې خلاف به یو کرک ډاون به وکړي چې موږ د سوات په سرزمین باندې د پښتنو په خاوره باندې د مکډونل او د KFC مصنوعاتو بایکاټ کوو. لیکن هغوی د یو بل جوق در جوق رامخکې شولو او هغې له نور هم پروموټ کړل او د KFC او دارنګې د مکډونل مصنوعات هغې اکسپټ کړل په هغه ځای کې. یعنې کم چا نه موږ ګیله کوو. په دې وجه باندې عزتمندو دغه کم چرګان مرګان چې په ما ورته باندې خوري اول خو د علماؤنو تپوس کول پکار دي چې د مکډونل او دارنګې د KFC کم دا چې کم فرایډ چکن دي چرګان مرګان دي که نه د دې دا ذبح سم په کومه طریقه باندې کېږي د دې خوړل جایز دي که ناجایز دي. بله دا چې دا پیسې موږ ورکوو دا پیسې کم ځای ته ځي په چا باندې لګي په دې باندې خو سوچ هم پکار دی که نه. بهر تقدیر صورتحال خدا دی چې هلته څومره لوږه ده په دې وجه باندې فورن د فلسطین دپاره پاڼ. او زه دا خبره کوم تاسو هم زه یم ډېرې پیسې هم د جومات دپاره وکړلې چندې م کولې آینده دپاره چې د څو پورې دا فتوه وي نو تاسو هم د جمعې دا چنده د فلسطین پاڼ کې اچوئ. او زه ستاسو نه هم دا مطالبه کوم چې تاسو کله هم جمعې منزل لاځئ نو څومره چې تاسو په دې هفته کې څومره پیسې ګټلي پاکې یو ریشو ځان له جوړه کوئ. بلکې دا زه ټولو مسلمانان د پاکستان کوم چې پښتانه زما په دې خبرو باندې پوهېږي زه هغوی ته دا درخواست کوم جوماتونو دپاره چندې پرېږدوئ نورې. دا جوماتونه الحمدلله آباد دي او د بجلۍ بل راځي د ګیس بل راځي د خپل کور بل چې ورکولی شي نو دغه م ورکولی شي. زه د سواده کوم که د دې جومات بل تاسو نشه کولی زه به د خپل جیب نه دا کوم. دا جاباد د جومات بل په ما باندې شو دا به زه ورکوم. ونن نه پس جومات دپاره چندې مه کوئ دا فنډ تاسو د فلسطین دپاره تاسو جمع کوئ او دا به زه جمع کوم درله انشاءالله. دا دومره دنیا نه ورانېږي. سولر سسټم هم لګېدلی دی 5-6 روپۍ ورکول داسې ګران کار نه دی. ونن نه پس د جاباد زمونږ په جامع مسجد کې چې کومه چنده کېږي دا به انشاءالله فلسطین پڼ کې اچو. او د هغې سره څومره مسلمانان چې دي تاسو چې کله جوماتون له راځئ د ځان سره خامخا 500-1000 روپۍ دا د 10 روپو دا سوچ ختم کوي بس نور 10 روپۍ مې د غوږ نه نیولې دي فلسطین په پڼ کې مې واچولې. تاسو چې سار کله بچي سکول ته ځي که نه 10 روپۍ د نه اخلي د چا نه 10 روپۍ په تاسو کې اخلي نالي د نه 10 روپۍ 100 روپۍ د نه اخلي 100 د نه نالي د 100 روپو نه کم نوټ د چا نه نالي. نو کم از کم چې هر مسلمان په ځان خدا لازم کړي چې 100 روپۍ به کم از کم ورکوم 100 روپۍ. نو انشاءالله تعالی د فلسطین دا پڼ په دې کې به زما او سره طرف نه یو خاطرخواه اضافه به وشي انشاءالله تعالی. یو د دې هم تایید کوو او دقه به زمونږ انشاءالله تعالی سوچ و فکري او د هغې سره سره دای پکې لیکلي چې متاثرین تک رسایي کا انتظام چې دا پیسې به هغه ځای ته څنګه رسیږي نو هغې دپاره الحمدلله مؤسسې دي تنظیمونه دي او خلک لګیا دي زموږ په اعتماد دی که دا الخدمت فاونډیشن دی او که دا نور څومره تنظیمونه دي چونکې زموږ تعلق د هغوی سره دی په دې وجه موږ نوم وایو ورنه داسې نه چې یوازې الخدمت لی ورکوئ چاله هم چې تاسو پیسې ورکوئ 50 تاسو اعتمادي هغوی له پیسې ورکوئ بلکې نن سبا خو ځای په ځای د دې فلسطین په نوم باندې په بینکونو کې هم باقاعده اکاونټونه شته دي او پاکې خپلې پیسې جمع کوه او الله تعالی تر جمع کړي هغې ته به رسېږي. یو خو دا چې موږ به دا فنډونه انشاءالله تعالی هلته رسوو. دا هغه بنیادي خبر وی چې دا د پرونی قومي کانفرنس اعلامیه وه چې ما تاسو ته بیان کړله. اوس راځو دې خبرې له چې زما اوس ته په دې وخت کې څه ذمهداري جوړېږي او په دې وخت کې دا څه روان دي. نو عزتمندو زه خاص کر هغه لکانو ته ویمه او هغه جنکو ته ویمه هغه قوم پرستو ته ویمه هغه لیبرل خلکو ته او هغه سیکولر خلک چې ستاسو په لاس کې نن ټوپک دی. په دې زمانه کې جنگ په څه باندې کېږي؟ په دې زمانه کې جنگ په ټوپک باندې نه کېږي. په دې زمانه کې جنگ دا په میزایل باندې نه کېږي. په دې زمانه کې جنگ چې دی هغه منګه په جاز باندې نشو کولی په ټینګ نشو کولی ولې زما او ستا سره نشته.
دا جنگ ماو ته چې کولی شو نو دا ماو ته په دې یو انډرایډ موبایل باندې کولی شو. دا کوم موبایل چې ستا په لاس کې پروت دی ته پې کله ټیک ټاک ګورې، کله پکې جنکۍ ګډېږي پکې ګورې، کله پکې چېرته شیوا میوا ګورې، کله پکې د دې لوپرانو دا پیسې چې ګټي که نه انلاین ارنینګونه کوي، یو طرف ته خاندي را خاندي او پیسې ګټي. ماو ته دغه اقرب مقرب دلې په دې کې ګورو منګه پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی او خاندي را خاندي او هغه بونیر واین دی او چترال واین دی او دیر واین دی، ځان له پیسې ګټي. پرېږده وایي دغه واینز ماینز د طلاق ورکوي نن نفس، که دا د بونیر واینز دی، که دا د ملاکنز دی، او که دا د دیر دی او که د پېښور دی او که د سعودي دی او که د عجم دی او که د عرب دی. دا ماو تا چې خندی نو دا په پرې نه، دا زما اوس نه پیسې اخلي، په امبیانو کې بجیبیانو کې روانې دي او د هغوی آمدن په کروړاو اربونو کې لاړو، کم کم طرف ته ورسېدل. دا ځان سره عزم وکړي د نن نه پس چې موږ جهاد کوو، په دې موبایل باندې به جهاد کوو. څه به کوو؟ دا په ذل سیزونو پرېږدو منګه. دا پیسې دا کم ام بیز دي او دا کم جی بیز دي، په دې باندې موږ به د فلسطین په حق کې آواز اوچتو. څنګه به اوچتو؟ داسې به اوچتو چې موږ د اسرائیل خلاف موږ پوسټونه شروع کړو. د هغې سره سره د غزه چې کوم ایشو ده د هغې سپورټ موږ شروع کړو، د غزې د مسلمانانو حمایت وکړو. بیګام دا خبره شوې وه چې کوم اسرائیلي مصنوعات یې د هغې نه بایکاټ به وکړو. او انشاءالله تعالی همدغه زمونږ اعلان دی چې اسرائیلي څومره مصنوعات دي، که دا صابون په شکل کې دي، که دا شیمپو په شکل کې دي، که دا پاپړ دي، که دا چپس دي، که دا شیمپو دی، او که دا بالفرض کولډ ډرنکس دي، او که دا د هغې دا چکن برګر دی، او که دا KFC ده او که مکډونلډ دی، څومره چې د هغې مصنوعات دي نو د هغې نه بایکاټ به کوو. ولې؟ ځکه چې دا پیسې رسیږي دغه اسرائیل ته، او په دغه پیسو باندې هغوی دغه بمونه او دغه ټکنالوژي اخلي او بیا په غزه کې په مسلمانانو باندې بمباري کوي. دلته زمونږ ډېر مسلمانان د فیسبوک دانشوران کم چې ما خبره وکړه وایي که نه یاره چې زما او ستا په بایکاټ باندې به څه وشي، لکه بې غیرتو. دا غیرت نه په کم ځای باندې ووتو. دا نن چې په دې فیسبوک باندې او په دې یوټیوب باندې او په دې ټیک ټاک باندې دا په اربونو مسلمانان، په لکونو نه، په کروړاو نه، د اربونو په تعداد کې جنکۍ الکان ښځې او نر لګیا دي، وایي زما او ستا بایکاټ باندې به څه وشي، لکه بې غیرتو. دا بے غیرتو یو منگا، من غلامان یو پاسل کے. زما استانه ده 2 ارب مسلمانان دی، 3 ارب مسلمانان دی، په کروڑاو مسلمانان دی. ماو تانو یوازې چې زما په بایکاټ بسو شي، ستا په بایکاټ باندې بسو شي. دا چې ماو تا په دیر کې د مکډونلډ د KFC د مسنواتو بایکاټ وکړو، په گاون کې را سره سوات وکي، او بیا را سره په مردانه پېښور کې وکي، او د صوبې نه پسې دا ټک نه اخو واړو، بیا را سره پنجاب کې خلک بایکاټ وکي، او د پنجاب نه اخو بیا په بلوچستان کې وکي، او د بلوچستان سره په سند کې وشي، او بیا د خبر ایران ته واوړي، او بیا عراق ته واوړي، او بیا سعودي عرب ته واوړي، او بیا 57 اسلامي ملکونو ته خبره ورسېږي. دا ما ته یو کس یو، په دې خبره م سوچ کړی که نه م دی کړی؟ په دې خبره سوچ که ما ته یو کسان نه یو. زما او ستا تعداد 57 اسلامي ملکونه دي، او په دې کې رهنے والے بسنے والے مسلمان دا د اربونو په تعداد کې دي. یعنی ما او تا چې کله دا د KFC دا پاپړ اخلو که نه، هلکه څوک دکاندار پکې شته په 100 روپیه ګوتۍ ده، په 200 ده که په 300 باندې ده، بلکې تقریبا 1500 ته رسیږي. دا پاپړ په 500 روپۍ باندې خرڅېږي. نو چې په دې 2 ارب مسلمانان د 500 روپو ول 1500 نو خلک د کروڑاو روپو مالونه اخلي، چې د روزانه په بنیاد باندې موږ دا پرېږدو. دا روزګار و پټه بودرېږي که به نه درېږي؟ پټه باندې بودرېږي. لہذا دا پیغام په دې فیسبوک باندې په دې سوشل میډیا باندې موږ عام کوو بنیادي طور باندې. خلکو ته دا ذهن ولله جوړو موږ، او که دا وایي چې رانه ذکر تسبیح له ورکوي، اوس قنوت نازله به وایو، نه جي نه په دې نه کېږي. یوازې هلکه ما له کله خندا راشي او زما مزاج به تاسو ته معلوم وي، کل کر به دې خبره هم کومه چې په دې بعضې خلک زما په خبرو باندې قاریږي هم، په فتوی هم لګي چې دا ګوره دا خو د وظیفو خلاف دی. بالکل د وظیفو خلاف یم جي، ما باره کې څه پتو لګوئ ولګوئ. ابلزي مفتی اعظم پکې لګیا او چارې څه وکړي چې تاسو په دې وخت کې حالات سخت دي، تاسو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل زور ور کوي، او دا ترمیهم پکې ډېر وایي، ترمیهم پکې پکرول زلوایي سم نه کیږي، ترمیهم وایا. نبی علیہ السلام چې کله ویل وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی چې کله وایو، نو پلاس کو سره نیزه وا، پلاس کو سره توره وا، 12000 مسلمانان مسلح راوسو جنگ وسره کو، نو علی ویلو چې ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. نن سبا مفتیان وی تصویر حوالو 1 کروڑ زلوای چې ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. یو عرب یو عرب زلی وایم څه پکې نه کیږي په دې باندې. سو پر چملن جهاد نه راوتله، مسنوعات بایکاټ نه کړي، په ذکر باندې یوازې کیږي، نه جن په ذکرونو یوازې نه کیږي، مراقبه باندې یوازې نه کیږي.
عملا موږ به د دې خلکو خلاف به پاسو مصنوعاتو بایکاټ به کوو. نن زموږ د خطبې هغه اعلامیه هم دا ده چې د نن نه پس موږ د اسرائیلي مصنوعات بایکاټ به کوو. ته به چې مولوي صاحب دا خو ستاسو جذبات دي، دلیل پکار دی. بعضې خلک وي دلیل، نو دلیل هم واوره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې بایکاټ کړی دی. بایکاټ د په انګریزۍ کې وایي، خو نبی علیه صلات وسلام د براعت اعلان کړی دی. ولا برا نبی علیه السلام کړه. کله یې کړله؟ د دې یهودیانو سره زمونږ دا جنگ په اول ځل باندې نه دی. د روزې اول نه رسول الله مبارک چې کله نه راغلی د کله لا 1450 سال وشول، او 1450 سال لا د یهودیانو سره زما او ستا جنگ روان دی. کله چې څلورم کال د نبی علیه السلام په مدینه منوره کې و، نبی علیه السلام څلورم کال مدینه منوره کې و. په مدینه منوره کې نبی علیه صلات وسلام د یهودیانو کره تللی و بنو نذیر ته، دا نن چې په غزه کې بدماشان او بدماشي کوي. او نبی علیه صلات وسلام د دیوال لاندې کېنولی و او ویل موږ تاله چنده راغونډو. خلک وایي چندې کوئ تاسو که نه؟ کشمیر په نوم پنډو وهو، د افغانستان په نوم وهو، لکه ستا بېغیرت نه موږ نالو. دا پنډ کم خلک چې دا خبرې کوي، نو دا پیسې ورکولی شي. دا کم کس چې په فیسبوک باندې لګیا دی تاسو د کشمیر په نوم باندې پنډ وهو، د افغانستان په نوم باندې ستا کم پیسې نشي ورکولی. کم کسان چې پیسې ورکوي دا خبرې نه کوي، هغه راوالي پټې کېدي او ځي خپل کار کوي. په دې پیسو کشمیر نه ازادېږي. ستا په 1500 روپۍ باندې افغانستان نه دی آزاد شوی، او نه ستا په 1 لاکھ کروڑ روپۍ باندې فلسطین چېرته آزاد شي، خو ستا ایمان منافقت په دې کې ښکاره کېږي. نو پیغمبر چندې کړی وي. پیغمبر اسلام چندې له تللی و، او دې د اوسانو داسې کار وکړو. نبي علیه صلات وسلام یې کېنو موږ دله چنده راوړو او خپل هلکان یې پوه کړل لاړ شي او کمر راوالی د پیغمبر د پاسې راواچوو چې شهید یې کړو. کیسه نه ده، مستند روایت دی. نبی علیه صلات وسلام جبریل راغی، ویل پاسه کو دا خلک شهید کوي. نبی علیه السلام راغی مدینې ته ویلو، مدینې خلکو ته راوځئ، یهودیان ستاسو د پیغمبر په قتل باندې راجمع شوي دي. او رسول الله مبارک ټول صحابه کرام یې بوتل او راغ بنو نذیر ته چې ننوتل، دا بغیرته وتښتېدل، ننوتل په خپلو کوټو کې ننوتل. چې کله ننوتل نبی علیه السلام څه وکړل؟ نبی علیه السلام تسبیحات شروع کړل چې راځئ په تسبیحاتو باندې راوباسو. نبی علیه السلام د هغوی د مصنوعاتو بایکاټ وکړو. ویل تورې راوالي او دا کجورې وله کټ کوئ تاسو. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة، چې قرآن کریم کې راغلی د سورة الحشر کې. دا د قرآن کریم آیت دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې مصنوعاتو بایکاټ نو د یخنې وله ختم کړل. د یخنه دا کجورې وله کټ کړئ. ولې وله کټ کولې؟ دا په دې وجه باندې چې د دې معیشت یې ختموو. نبی علیه الصلاة والسلام د جنگ آغاز د هغوی د معیشت د تباه کولو د بربادولو شروع کړی دی. دا سنت د نبی علیه الصلاة والسلام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی کجورې کټ کړلې او د دې تایید د عرش نه راغی. الله وویل چې بالکل تاسو ټیک کار وکړو، د الله په حکم هم دا کار کړی دی. الله پیغمبر بایکاټ کړی دی، خو ته نشې کولی، ته بېغیرت یې. ما او تا کې ایمان نشته دی. موږ وایي دې کې څه فایده ده؟ ما بېګا د ملګرو نه تپوس کړ چې سبا کومه خطبه پکار ده. نو ډېر ملګرو مې چې په دې باندې خبره پکار ده. نو یو کس پکې 2-3 پکې ویلي چې دا ما او تا چې دا کم فیسبوک استعمالو دا چې د اسرائیل دی. یاره مې هلته د اسرائیل بچی دا آواز کې او د خلکو ذهن کې دا تشویش وراچي او دا سوچ وراچي. زه د اسرائیل په فیسبوک باندې لګیا م او دغه مقابله پې کومه. زه د هغه د میخایل کلاشنکوف په لاس باندې دغه مقابله کومه او ته دغه دپاره دغه په تله کې کاڼې وراچې. ما ورته کې فرق دی. د دشمن نه ټوپک علم او هغه پې ولم، دا بهادري ده. خو دشمن ټوپک ته سملې دا بېغیرتي ده اصل کې. لہذا د اسرائیل مصنوعات بایکاټ نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی. لہذا په دې وخت کې نن سبا د میکډونلډ او د KFC چې دا د زرګونو په تعداد کې د هغې برانچونه دي په ټول امت کې. او د پاکستان کې خو شکر دی، شکر وباسه د علما کرامو ته حق خبرې کوي که نه. او د پاکستان کې زه میجارټي مسلمانانو دا غیرتمند دي. د سعودي عرب کې تاسو خو تللی یئ، زه په دې جنوري کال ته تللی وم. په دې سعودي عرب کې هلته علما کرام بس دغه توحید په سنخه دی. توحید په 3 قسمه دی. توحید د الوهیت دی، توحید د ربوبیت دی او د اسماء او د صفاتو دی. الله دې په دې توحید باندې تا پوهې کې نه پوهېږي، په کله به ته پوهېږې. 1400 سال کې به توحید باندې ځان پوه نه کو او د اسماء او صفات توحید دی، شرک دی، کفر دی، شرک دی، کفر دی، جمهوریت ښکته او پلانې پورته. په هغه سعودي عرب کې تاسو یو بقالې ته ورشئ، 99% مصنوعات پاکې د اسرائیلو دي. دي که نه دي پکې؟ 99% مصنوعات هلته کې سعودیان دغه وړي او سعودیان مالدار هم دي. زم که سعودي عرب کې نن بایکاټ وشو که نه اسرائیل به دقسې په ځمکه باندې ناستې په ځمکه باندې. هغه ته خو نه بس توحید دی او بس اسماء او صفات دی، الوهیت دی، ربوبیت دی، د حاکمیت د نوم نه ساتي. وایي دا مه وایه چاته نه چې دا خبره سیاسي دي. نو هغه عربیان بس پیسه د هغوی سره ده، مال دولت د هغوی سره ده. نو ما ورته به څه وکړو؟ خو خپل ایمان به ښکاره کوو. نو په دې وجه باندې عزتمندو
دغه پیغام دی چې د اسرائیلي مصنوعات بایکاټ به وکړو. البته چونکې تاسو په اخر کې راځئ نو ما قیمتي خبر اخر ته پرېښودلې وه، ځکه موږ خو ثواب دپاره راځو که نه چې سب ثواب پکې دی. دا نن سبا چې کوم حالات دي را کوم جنګ دی په دې کې د حق او د باطل خبر وپېژنه. اخري کې دا خبره زه کوم، خیر دی که د 3 منټه ستاسو زه والم. هغه دا ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي نوجوانانو مسلمانانو واورئ دا خبره ګورئ چې کله د بیت المقدس جنگ کله شروع شي، د بیت المقدس جنگ شروع شي، په دې امت کې نور هم ډېر غټ غټ جنګونه شوي دي، غټ غټ جنګونه شوي دي، دا بند کې خیر ضرورت نشته. خو چې کله د بیت المقدس جنگ شروع شي نو د مسجد اقصی او د بیت المقدس او د فلسطین د جنگ په دوران کې به امت په 2 حصو کې تقسیم شي. امت به په 2 حصو کې به تقسیم شي، په 2 حصو کې. دا کم وي؟ یو به هغه سړی وي چې په هغه کې به ټول ایمانی منافقت به پکې نه وي. دویم به هغه سړی وي چې په هغه کې به ټول منافقتي ایمان به پکې نه وي. ګورئ لہذا د فلسطین د جنگ په دوران کې به امت په 2 حصو کې تقسیمیږي، په 2 حصو کې. یو بدای بازو والا یو بل بای بازو والا به جوړیږي. څه خلک به داسې وي د فلسطین او د بیت المقدس او د مسجد اقصی په حمایت کې به داسې کلک ولاړي چې د چا خبرې اورېدو ته به تیار نه وي. دا خلک هغه خلک دی چې د دې په زړه کې سراسر ایمان د منافقت پکې نشته دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې خلک به جوړیږي چې د هغوی په زړه کې به ټول منافقت ایمان به په هغه کې نه وي. معلومه دا شوه چې د فلسطین او د غزې د جنگ په دوران کې به په مونځ باندې، په ګیرو باندې، په ټوپو باندې او دارنګې په تسبو باندې به د چا د ایمان او د منافقت فیصله به نه کېږي. چې کوم خلک د فلسطین او د غزې په حمایت کې ولاړو دا مسلمانان دي، مخلص دي، او څوک چې د دې په خلاف کې ولاړو دا منافقان دي بنیادي طور باندې. دا بنیادي خبره ده. دا په کوم ځای کې وایي؟ دا په حدیثو کې راغلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې زمانه کې لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله. زما په دې امت کې به یوه ډله وي او دا به د الله په حکم باندې کلکه ولاړې په میدان جهاد کې به ولاړئ. خلق به مخالفت هم کوي. لا یضرهم من خذلهم او خالفهم. اس نقصان به نه ورکوي دوی لره که څوک یې ذلیل کوي، څوک یې رسوا کوي، څوک یې وجني، څوک یې بېدخله کوي، څوک یې پابندیانې لګوي، څوک په هجرت باندې مجبور کوي. لا یضرهم من خذلهم او خالفهم. که څوک یې مخالفت کوي په فیسبوک باندې، په میډیا باندې، عملا پیسې د هغوی خلاف لګوي، د دې خلکو مخالفت او د دې خلکو دا رسوایي هغوی ته به هېڅ نقصان نه ورکوي. تاسو ونه کتل څو د دې حدیث مصداق خدا د غزې مسلمانان دي نو. او نن سبا دا ډېر چې دا جنت ته چې پوره غاړه تلي یې روجي وایي دا د شیګانو ملګري دي وایي. په دې وخت کې هم داسې مسلمانان شته، نام نهاد مسلمان ځان ته وایي مسلمانان نو. یعنې په دې وخت کې هم ستا ایمان نه راوچتېږي او په دې وخت کې هم ته وایې چې دا خو د شیګانو ملګرتیا کوي. شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی. دا شیخ الحدیث او دا شیخ القرآن زه په یو پیسه هم نه اخلمه. امت ته یو پایده دنه نشته چې دا په دې وخت کې په دې امت کې دا تفریق ورئ و دا د شیګانو ملګري. بېګا دغه د غزې د مسلمان نه ما تپوس وکړو په خپله باندې مې لیو تپوس درنه کوم رښتیا جواب راله راکړه. مې په دې مې پوهه کړه چې دلته په پاکستان کې ډېر مولیان دي، شیوخ القرآن شیوخ الحدیث، هغوی یو اعلان کوي چې دا په غزه کې دا خلک دا شیګان دي. ما ته وویل چې د الله په ذات مې د قسمي چې په غزه فلسطین کې د شیګانو یو جماعت هم نشته دی. یو هلته شیګان نشته، سنیان دي. البته که چېرته شیګان د هغوی حمایت کوي نو ټیک ته هغه حمایت به هغوی قبلوي که نه. ولې په دې افغانستان کې چې جهاد و جنګ و امریکا پکې ملوث نه و، بیا څه امریکا پې خوشحاله وه، د هغه نه مجاهدینو اسلام اخیستله، ویل دشمن په اسلام دشمن ولمه که نه. نو که چېرته په غزه کې شیګان ولاړ دي او زموږ ملګرتیا کوي موږ به مخالفت کوو. څو یار نه وایي دا شیګان دي لګیا دي او خپل کارکنان له ذهن تیاری وایي دې سره تعاون مه کوئ. نومونه نشم اخیستی، په خلکو باندې به بده ولګي. خو زما په زړه کې که چېرته مینه ور الحمدلله هغه مینه هم ختمه کړل. ده د غزې د مسلمان چې څو خلاف دی زه د هغه خلاف یم. د فلسطین چې څو خلاف دی که ډېر غټ پټکۍ په سر باندې تړلی زه د هغه خلاف یم. دا مسلمان کېدی نشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا یضرهم من خذلهم مخالفهم. غټ شیخ الحدیث دی، غټ شیخ القرآن دی او غټ سړی د مخالفت کې ستا مخالفت به نیسم نه کېږي. او چېرته وایي اسمان ته خپې اوچته کړی چې اسمان ما راټینګ کړی، اسمان تا نه راټینګ کړی، اسمان بل چې راټینګ کړی دی. وهم ظاهرون علی الناس. دا خلک به په دې ټول انسانیت باندې غالبېږي انشاءالله. دا به غالبېږي. 55,000 خلک یې ولې شهیدان کړل. 55,000 70% آبادۍ ولې ختمې کړلې. کورونه وران شول، اسپتالونه وران شول، جماعتونه وران شول، مدرسې ورانې شولې، کالجونه وران شول. څه شی پاتې شوی دی؟ هېڅ شی نه دی پاتې شوی. او بیا هم څه وایي؟ بس د الله په شکر الحمدلله کل حال. د غزې د مسلمان په خوله دغه الفاظ دي الحمدلله علی کل حال، حسبي الله نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصير. د اوازونه هغوی کوي. زمونږ بعضې صاحبان وایي که نیره جي وایي
د دنیا نه به تپوس کړو بیا به 7 اکتوبر باندې حمله کړی وي. هغه کوم د یونایټډ عرب امارات دوبۍ والا چې د ریډ کراس په صورت کې د هلال احمر په صورت کې دا د دوبۍ د شیخان بې غیرت نه دي. دوی راولګېدل ویل موږ چې ډاکټران لیکو په غزه کې به د خلکو علاج کوي. اته چې ویدنې تپوس به کړی وی ډاکټران یې ولېږل دوبۍ نه. د ریډ کراس او د هلال احمر په تنظیم په چترۍ کې غزې ته خپل ډاکټران ولېږل دوايانې وله ورکړلې. نو کله چې هغه بې غیرته لاړل او هغوی په هسپتالونو کې او ځای په ځای باندې د پسټ ایډ د اسعاف په نوم باندې کله کیمپونه ولګول او د غزې هغه مسلمانانو خو ډېر کلک خلک دی هغوی ورسره هم ډاکټران یې ورسره ملګري کړل نرسان یې ملګري کړل چې معلومات یې وکړل جاسوسان وختل هغه بې غیرته. یعنې د دوبۍ نه تللی دي د یو ځای بل ځای نه تللی دي او موږ په غزه کې د مسلمانانو پټۍ کوو. هغوی د یهودیانو دپاره جاسوسیانې شروع کړلې کلک یې ونیول رنګ یې هاتو ګرفتار کړل. وایي دا سرنچونه او ډراپونه دوايانې ځان له کور ته ویسي چې موږ ته ضرورت نشته دی. د چا سرنج نالي د چا دوایي نالي یوازې ولاړ دي دا دی لا یضرهم من خذلهم خالفهم. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تپوس قیل من هم یا رسول الله دا رسول دا خلک څوک دي دا خو هر څوک به ځان یادوي چې موږ په حق یو موږ په حق یو. څنګه چې دا پاکستان کې په دې دنیا کې دا تنظیم ولاوي که نه موږ په حق یو پلانې بدعتي دی زه په حق پلانې کافر دی. قیل من هم یا رسول الله دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام سے هم فی بیت المقدس دا پاکستان کې نه دي هندوستان کې نه بیت المقدس کې دي دا فلسطین کې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحیح حدیث ته صحیح هم فی بیت المقدس وفي اکنافها په حدیث کې راځي ادي په دې ګرد نوا کې دا پراته دي دا خلک نه په دې خان یونس کې چې پراته دي او دا په دې غزه کې چې پراته دي او دا په یروشلم کې چې پراته دي دا خلک دی کنه. او امید دې چې دا د دې سره اخیری جنگ دی اخیری جنگ دی. خپل ایمان ټینګ کړئ ادي نه پس به ان شاء الله دا قربانی برنګ راوړي. دا 55,000 او دا 60,000 مسلمانان چې شهیدان شول دې قربانی برنګ راوړي. نن هغوی بالکل داسې د عظمت د غر په شان کلک ولاړ دي. هغه یو ملګری و چې زما 4 رونه شهیدان شو 4 رونه تکړه تکړه ډاکټر دی انجینر دی هغه شهیدان شو. اوس زه مصر ته نه جینا بس په دې ځای باندې مرم په دې ځای به مرم په دې ځای پلار مې مړ شو بچی مې مړ شو زم په دې ځای شهید کېږم نه ځم بلکې هجرت نه کومه. د غزې نه څوک هجرت نه کوي ولاړ دي په غزې. البته تاسو به ګورئ مسل خاص کر نوجوانان به زما د خبرې په چا باندې بدیم لګي به وایي چې نه کنال ته خلک را پاسېدل چې موږ خو دا بعضې دا 2 نمبر مسلمانان تلي په لاس کو سمایي کې ګرځئ ته د دې باره کې څه وې ته پکې څه وې عربي خو زده کړي ډېر ظلم دی او زیاتی دی بس دا خو دا جنګ ختم شوی وی. دای زما اوسه د کرایانو ټټوان بوتلي دي هغه ځای ته هلته د هغوی انټرویویانې اخلي. دروغ وایي دا د غزې خلک نه دی د فلسطین خلک نه دی د فلسطین د غزې خلک کلک ولاړ دی. البته محمود عباس په شان خلک و د هغه چې کم دي او د پخوا د امریکې تالي سټې اوس هم د امریکې تالي سټې پکې شته دی کم چې هغه ځای کې مسلمانان دي او په دې جهاد باندې کلک خوشحاله دي موږ به قرباني ورکوو د بیت المقدس د حفاظت دپاره بیت المقدس د حفاظت دپاره به دا قرباني ورکوو. او دا د دې څه د اخري جنګ دی او دې ته په حدیثو کې ملحمة الکبرا ویلی شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ملحمة الکبرا دا حدیث دی مشکات کې دا حدیث موجود کتاب الفتن کې سنن کې دی. یو دی ملحمة الکبرا غټ جنگ به کېږي. دویم نمبر دی چې فتح بیت المقدس د بیت المقدس فتح. دریم نمبر دی نزول مسیح ابن مریم د مسیح ابن مریم نزول دا 3 سيزونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شپږ میاشتو کې دنه دنه بکیږي وي ان دا حالات بوګديږي ها په دې ځان پوهه کې ګوره ها د سینه د چې دا جنگ به سبا است ختم شي پاکستان مداخلت کو بل کو ختمي کی بنا دا بوګديږي نورم د اخره په سلکون جنگ دی بوګديږي او دومره وګر شي چې اخر به دا منتج کیږي د بیت المقدس په فتح باندې او دجال ممرازي عیسی علیه السلام ممرازي د اخري صدی معلومیږي. لہذا عزتمندو خبر وکدم شو زمانہ اوس دا عرض کوما چې ګوره ما ته خو کال تتلې نه شو وایره نن سبا خلک یاره پرېږدئ دا پتویم پرېږده وایي او دا مصنوعات پرېږده وایي موږ ته لار وښایي چې لاړ شو. نن سبا ډېر نوجوانان اواز کوي که نه یاره موږ ته لار وښایه مصنوعات هم پرېږده وه تقریر هم پرېږده وه فتوا هم پرېږده وه او ته زما نه مخکې شه بېګا ما ته وایي ته مخکې شه موږ درسره ځو زه درته لار ښیم که نه مفتي اعظم درته لار ښیي که نه عالم درته لار ښیي نه چې لارې مارې ما ته مه ښایه ما هلته بوځه تلل نه غواړي اصل کې. جنګ په کومه طریقه باندې کېږي جنګ دا دی چې د هغوی معیشت کنټرول که ختم کا د هغوی معیشت په یې په ځای باندې ودروه د هغوی د معیشت په یې جام کا یو دا زما ستا کار دی. دویم نمبر دا په میډیا باندې د فلسطین په کاز باندې خبره وکړه اسرائیل مخالفت وکړه دا زما ستا کار دی. ما ورته دا کولی شو بل څه نه شو کولی موږ. لہذا په دې به د هغوی د اواز ختمو به کنټرول کو به هلته کل تللی نه شو لار نشته نو ما ته لار ښودلی شوې ده چې په میډیا باندې د هغوی حمایت وکړو او د دغې خلکو دا کم خلک چې د هغوی ملګري دي چې د هغوی نه موږ د براعت اعلان وکړو دقه د دې پیغام دی. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ په دې مسله باندې پوه شو او الله دې زموږ د لاس څخه هغه کار موالي کوم چې د هغوی په بهاب کې راځي او د هغوی په پیدا کې راځي
او نور د غفلت د خوب نه را پاسېدل پکار دي او بیا په اخر کې بیا اعلان کوم چې د نن نوروز ته به ان شاء الله د غزې لپاره مسلسل بنک فندینګ وکړو او نوجوانانو تاسو مرزي د هر چا په جب کې 150 روپۍ وي هر یو کس کوشش کوي چې پیسې ډېر راوړي د چا چې ډېر وس کېږي په زرګونو راوړي چې په روزانه بنیاد باندې خپ په زرګونو روپۍ منګ لیګوالته ان شاء الله تعالی رسیږي با دغه زما واستاوس کېږي قیامت په دې باندې موت بنسي او بل پرس کې د قیامت ورځ زما ته نم مالی تعاون کړی دی نم چې روحاني تعاون کړی دی نم بل کړی دی په دې کې بیا زما سره لپاره تاواني الله دې منګه کامیاب هم کی د غزي مسلمانانو